قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا د متحدو ایالتونو د مشرانو جرګې او مخکښ غړی لنسي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام د شرایطو سره تړلی بولي. هغه له سی بي اس نیوز تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د جو بایډن ادارې د هغې طرحې هرکلی کوي چې شرایطو ته په پام پوځي حضور ته دوام ورکوي. د متحدو ایالتونو د مشرانو جرګې د غړي په دې مرکه کې ویلي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې امریکایي ځواکونه حضور ولري. له دې سره مهاله د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په یو تازه مرکه کې طالبانو سره د امریکا د خبرو په څرنګوالي نیوکه کړې ده. هغه ویلي د ګواکې د امریکا پخوانۍ اداره له افغان حکومته په څنګ تېره شوه او مخامخ طالبانو سره خبرو ته کېناسته. امرالله صالح وایي د امریکا خبرو طالبان ته دا روحیه ورکړې چې ګواکې اوس ځان یو زبرځواک ګڼي او دوی ته دا ستونزمنه ده چې هغوی له خپل دغه لوړ مقامه د خبرو میز ته راکوز کړي. صالح په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې ده چې ګواکې طالبانو امریکا سره د کړې هوکړې خلاف القاعدې سره تر اوسه اړیکې نه دي پرې کړي. هغه وایي چې افغان ځواکونو له سی آی ای سره په ګډه له دغه توافق وروسته په دوو جلا عملیاتو کې چې یو په غزني او بل په هلمند کې شوی د طالبانو د مرکزونو دننه د القاعدې درې مهم مشران وژلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تیر کال هوکړې د نه عملي کېدو باندې طالبان داسې مهال تورنېږي چې بین الافغاني مذاکرات په ټپه ولاړ حالت کې دي او ظاهرا لیدل کېږي چې دواړه مذاکرات کوونکي پلاوي د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته انتظار باسي. نن ډایالوګ کې په همدغو موضوعاتو باندې غږیږو. بحث کې راسره میلمه سیاسي او امنیتي شنونکی ښاغلی محمد هاشم دانش دی. دانش صاحب هرکلی درته وایم ستړي مه شئ، په خیر راغلی بحث ته. د یو خانه د جو بایډن ادارې د طالبانو سره د توافق د ارزونې ژمنه کړې ده، پرېکړه هم همدا شوې. تر څنګ یې د هره ورځې په تېرېدو سره له مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام خبرې کېږي. مقدمه کې موږ درلودل چې د امرالله صالح په خپله تازه مرکه کې د امریکا او طالبانو په توافقاتو باندې بعضې انتقادونه کړي. وایي د طالبانو ته یې ډېره روحیه ورکړې ده، ډېر امتیازات ورکړل شوي او طالبان وایي اوس ځان ته د یو سوپر پاور فکر کوي. موږ سره خبرو ته وایي نه راکوزېږو د اسمان د اسکونه. نښې او قراین څه درته ښکاري؟ د امریکا او طالبانو توافق کومې خوا ته روان دی؟ څه تصمیم به نیول کېږي بالاخره؟ مننه تاسو ته او تخنیکي همکارانو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. درې اصلي مسایل چې مطرح دي چې افغانانو ته ګونګ دي او باید پر هغه باندې وضاحت ورکړل شي. هغه دا دي چې یو د امریکایانو وزارت خارجه، دفاع وزارت او کاخ سفید ویاندوی دا خبره کړې وه چې موږ د دوحې هوکړلیک دوباره څیړو او پر هغه باندې غور کوو. او د سنا یو جګپوري دغه سناتور هم دا خبره وکړه چې د افغانستان څخه د امریکا وتل باید مسؤلانه وشي. دا نه چې موږ ووځو بیا افغانستان د القاعده او تروریزم په ډګر باندې بدل شي. د بله خوا څخه د افغان حکومت نظر دا دی چې د دوحې توافق طالبانو ته روحیه ورکړې ده او طالبان په نړۍ کې مطرح کړي دي. یو خو په دې باندې تاسو ته وضاحت درکوم چې د امریکا څېړنه د دوحې د توافق نامې په هکله باندې به تاسو شاهد اوسئ چې کوم په هغه کې نه راځي. صرف او صرف د جو بایډن اداره غواړي چې ځان مطمئنه په دې باندې کړي چې آیا د دغه هوکړلیک د پیاده کېدو نه وروسته افغانستان د یو سولې او ثباتو خواته ځي، که افغانستان بیا د جنګ او جګړې ډګر ګرځي او بیا به تروریستي ګروپو د پرورش او پټنځایونو کې بدلیږي. وخت چې امریکا اداره نوې جو بایډن اداره په دې باندې معتقده شي چې د دوحې هوکړلیک
دوی وهغسې یو سولې او ثبات ته بیایي چې افغانستان بیا پر باندې اداره به خپل پر ځای باندې پاتې شو د دوحې لیک به ادامه پیدا کړي او دا به یو سوله ییزه لاره پیدا کړي. بله خوا باید د افغان حکومت په دې باندې پوه شي چې طالبان نه تنها چې د دوحې توافقنامې و دوی ته دا کریډټ ورکوي او د دوی جایګاه په نړۍ کې اوچته مطرح کړه، د طالبانو بهرني سیاست تر اوس د افغانستان د اوسني حکومت د بهرني سیاست نه ډېر قویتره دی او همغږي یې ډېره قوي ده او دوی کولی شي چې روسیې ته سفر کوي، کمونستان ته سفر وکړي، ایران ته سفر وکړي او په ضمن کې په قطر دوحې کې هم د مختلفو ملکو سفیران او خارجه وزیران د دوی سره په تماس کې دي او طالبان خپله پالیسي و دنیا ته تشریح کوي. دا د افغانستان د حکومت ضعف دی، بهرنۍ پالیسي ضعف دی چې ویې نه سوایدله چې دا جمهوریت چې دوی وایي دغه جمهوریت دنیا ته قناعت ورکړي چې دا څنګه جمهوریت دی. دغسې جمهوریت دی چې دوی د کابل امنیت نشي پکې ټینګولی، دغسې جمهوریت دی چې دوی وزیر په PPS باندې باسي، دغسې جمهوریت دی چې دوی وزیر ولسي جرګه رایې ورکوي او دوی وزیر په کور کې ناستی لرې کوي. آیا دوی جهان ته د دغسې شکل د جمهوریت قناعت ورکولی شي؟ دوی دغسې یو سیستم منلی شي چې هغه کې یو فرد تصمیم ګیرنده وسي او یو فرد هر شی چې وغواړي هغه په افغانستان کې کولی شي چې پیاده کې ټول حقوق په انحصار باندې نیولی وسي. نو دا د افغانستان د بهرنۍ پالیسي یو برخه ده چې ویې نه سوایدل دغه جمهوریت چې ډاکټر صاحب غني غواړي دغه جمهوریت په نړۍ باندې ومني. نو ستاسو د خبرو نه وسوایدله چې خپل آینده نظام دغه کې صحیح. نو ستاسو د خبرو نه برداشت دا دی چې د امریکا د ارزونې دلیل یوازې طالبانو پورې نه دی تړلی چې طالبانو څومره عمل کړی، څومره ژمن پاتې شوي دي دغه تعهد ته، بلکې د بل خوا ته هم ستونزې شته د حکومت کې ځکه هغه د مطالعې د ګروپ راپور هم همدغسې یو فارن پالیسۍ چې کوم راپور نشر کړی و په دا وروستیو کې هغه کې د افغان حکومت کمزوریو ته اشاره شوي او ویل شوي چې دغه کمزورۍ باید د دې لامل نشي چې موږ د دوی د کمزورۍ دپاره افغانستان کې پاتې شو. نو دلایل به یې دواړه وي. اوس څه فکر کوئ امریکا به په دې ارزونه کې تیش ته ډېر اهمیت ورکوي؟ څه غواړي چې ویې ارزوي؟ تاسو مخکې یو دوو ټکو ته اشاره وکړه چې هغوی به ګوري چې طالبانو څومره عمل کړی یا که دوی وځي څومره به خطر پیښیږي د افغانستان ته او راتلونکي ته او دې سیمې ته. فکر کوئ یوازې همدغه دلایل به وي که نه؟ پخوا به ډېر دا و چې امریکا دلته خپلې ګټې لري او خپل اهداف لري او هغه یوازې ترهګرۍ ضد د مبارزې یو پلمه او یو نوم ورکړ شوی دی، نور اهداف لري. فکر کوئ هغه به هم په دې ارزونه کې دوی څاري مثلا د چین او روسیې او هند او یا د دوی د نورو سیمه ییزو سیالانو سره تعاملات، اړیکې او هغه ستونزې چې لري هغه به هم تاثیرات لري په دې ارزونه کې؟ تاسو ګورئ چې امریکایان حضور په افغانستان کې امریکایان په دې باندې بالکل ډاډه دي چې نوې اداره چې د طالبانو په شمول منځته راځي په هغه کې به امریکایان پراخ لاس ولري او هغه اداره مطلقا د امریکایانو لکه د اوسنۍ اداره چې د امریکا تر کنټرول لاندې ده هغه اداره هم د امریکایان هېڅ وخت په دې باندې دغه نګرانه د دې نه دي چې آینده نظام چې افغانستان ته راځي هغه نظام به مثلا د دوی په منافع په مقابل کې خنډ وشي. چین او روسیې سره به هغه اړیکې ولري. بالکل هغه مسله امریکایانو ته حل ده چې که طالب راځي که هر بل نظام راځي د منافع په افغانستان کې خوندي پاتې کېږي. یو شی چې امریکایان په دې باندې متقاعده شوي لکه مخکې چې تاسو وویله چې فارن پالیسي په دې باندې تبصره وکړه چې د افغان حکومت د سولې په مقابل کې خنډ دی او دا خنډ ایجادي. اکونومیست مجلې په دې باندې بحث وکړي چې د افغانستان حکومت سیستم دیکتاتوري وښودی او دا د دیموکراسي خلاف وښودی. د امریکا د 18 کاله حضور په موجودیت کې د امریکا د زرهاو قواو په موجودیت کې د امریکا
د میلیاردو ډالرو په موجودیت کې او مصرف کېدو کې هم مثلا اکونومیست د امریکایانو ته ښیي چې نظام چې په افغانستان کې حاکم دی دیکتاتور نظام دی او دیموکراسي اصلا هلته وجود نه لري. دا امریکایانو ته ډېر غټ شکست دی او د نړۍ په سطح باندې شکست دی چې امریکایان نور دغسې وضعیت په افغانستان کې نشي زغملی. ولی بله خواته راسو طالبان د امریکې اړیکې چې فعلا وجود سره لري تر اوسه پورې چې د صلحه د سپینې ماڼۍ ته خارجه وزارت ته دفاع وزارت ته پنټاګون ته دوی لیږلي دي او اسناد او ثبوتونه یې غوښتلي دي چې د دوی په ځان باندې وړاندې کړي چې طالبان تر اوسه پورې هم د القاعده سره ارتباطات لري او القاعده سره خپل اړیکې نه دي شکولي. طالبان اوس هم خشونت غواړي جنګ او دا شی. برعکس طالبانو پر هغه هوکړلیک چې امضا کړی دی یو حمله یې هم په امریکایانو باندې نه ده کړې او په ډاګه داسې شواهد د سی آی ای سره وجود نه لري چې استخبارات د امریکا سره چې د القاعده جګپوري چارواکي په افغانستان کې د یو جنګ په وضعیت کې شتون ولري او دوی واقعا په افغانستان کې د امریکې پر ضد جنګ رابري کړي او بعضې کړۍ شاید وجود ولري په بعضې نامو باندې چې هغه محسوسه نه دی. امریکا ډار په دې کې دی چې القاعده په مثابته یو قوت تبدیل نشي بیا ته رانسي د امریکا په مقابل کې عملات شروع نه کړي په جنګ په ډګر کې په استخباراتي برخه کې امریکا ته ګواښ نه وشي چې هغه هوټ طالبان ورکړی دی چې القاعده په دې شکل باندې نشي لیدلی. نو په دې لحاظ باندې د مذاکرات ټپه ول مذاکرات په صحیح. نو کراش اوس د افغان حکومت تامو ته د افغان چارواکو تامې ته له دغې ارزونې نه څه تمه لري؟ زموږ حکومت زموږ چارواکي تاسو د فارن پالیسۍ راپور لوستی دی هغې کې وایي چې د دغه ارزونې اعلان ته د ټولو نه چې ډېر خوښ دی هغه ولسمشر غني دی. څه تمه ورپورې تړلې ده؟ زموږ حکومت زموږ چارواکو څه غواړي چې په دغه ارزونه کې امریکا څه رقم تصمیم ونیسي؟ دغه خوشحالي چې د افغان حکومت او ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم لري چې بایدن به بیرته پالیسي د افغانستان په حق به تغییر وکړي او د دوحې تړون په لغوه اعلان کړي. امریکایان به بیرته و جنگ ته راودانګي او بیرته به جنګي پالیسي اختیار کړي. دا ډېر د فقه نه لیرې خبره ده او دا هیڅ وخت د امریکا اوسنۍ پالیسي او د امریکا هغه کړاوونه چې امریکایان ورسره رخ دي او باید پر هغه باندې چالشو باندې د جو بایدن اداره پر هغه باندې باید بحث او تحلیل وکړي. هغه د افغانستان مسله اولویت نه لري. افغانستان مسله په دې خاطر چې د می تر میاشتې پورې باید د جو بایدن پالیسي معلومه چې په دې خاطر د می میاشت اخرینه میاشت امریکایان باید د افغانستان په هکله باندې خپل اوسېدل او نه اوسېدل معلوم کړي. نو په دې خاطر باندې باید ډېر لنډ وخت کې د امریکې وزارت خارجه خپل پالیسي اعلان کړي. ولې دا چې بایدن اداره به بیرته جنګ ته راشي او جنګ به پیل کړي او د افغان د قواو په تنګ کې به ودرېږي داسې شی هېڅ امکان نه لري. برعکس د دې زه یو شی بل تاسو ته پیشبینه یم او دا درته وایم چې په ډېر لنډ وخت کې به امریکایان زموږ داسې امنیتي قواوې ته وهڅوي چې خپل بېطرفي اعلان کړي. یعنې مرتاسې امنیتي وزارت دفاع داخله ریاست امنیت تعیین کړي او دوی به په دفاعي حالت کې شي او طالبان به تاوتریخوالی راکم کړي. یو خاموش آتش بس خواته به موږ او تاسې روان اوسو چې هغه نااعلان شوی آتش بس به وي. مذاکرات به ګړندی شي او طالبان لکه څنګه چې هوډ لري چې د حکومت راش باید تغییر وکړي او په نظام کې موږ بدلون نه غواړو، د نظام ړنګېده نه غواړو،
فقط راس د حکومت غواړو چې بدل شي هغه به امریکایان دا ووټ ورسره عملي کړي او ډاکټر صاحب اشرف غني او ټیم موجوده د ارګ به ودې ته وادار کړي چې استعفا وکړي او نوې اداره به رامنځته شي د نوې ادارې په موجودیت کې به د افغانستان د آینده نظام څرنګوالی او څه نوع نظام غواړي څه نوع سیستم غواړي هغه به د نوي حکومت پر موجودیت کې چې مذاکرات افغانستان ته را انتقالیږي یو خاموش او اوربند اعلانیږي طالبان به آزاد گشت و گذار کولای چې په هغه حالت کې به دا مسایلو باندې په رغنده ډول باندې بحث کیږي. صحیح. نو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کوم ځای نه اوامر اخلي چې تاسو وایئ چې امریکا د خوا نه به ورنه دا غوښتل کیږي چې بېطرفي وساتي؟ دلته موږ خپل ولسمشر لرو، د ملي امنیت شورا سلاکار دی، د دفاع او کورنیو چارو او ملي امنیت دوه وزیران او هغه دی په خپله د ولسمشر لومړی مرستیال. دوی به د دوی دریځ به ستاسو په نظر څه وي؟ ځکه دوی د خوا نه اکثرا انتقاد دا وي چې وایي جنګي ادبیات ډېر کارول کیږي، جنګ ته د چمتووالي خبرې ډېرې کیږي. نو دوی به څه غبرګون لري؟ ګوره دغه ادبیات چې نن ورځ د افغانستان حکومت کوي دا ادبیات د امریکا د پالیسي سره خلاف دي او دغه سفرونه چې محب صاحب کوي و ټولو ولایاتو ته لوی درستیزې پر ولایاتو باندې ګرځي، خپلو اردوګان ګوري او څه تغییر او تبدیل یې راوستی په خپلو اردوګانو کې. دا هغه شی دی چې ډاکټر صاحب اشرف غني سره دا انګیزه ده چې مذاکرات د شکایت سره او سوال په جوړې ځار پر مسال دی وای هر کې نام دی هر فرمان دی هر دا امنیتي ځواکونو ټوله تجهیزات تمویل تجهیز معاش ټوله د ناقوده طریقه څخه ورکول کېږي. نو په دې لحاظ تصمیم ګیرنده هم دوی دې که تاسې متوجه اوسئ چې وخت چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په منځ کې ډېر ژور اختلافات رامنځته شوه، ډاکټر صاحب غني په شدت سره غوښتل امنیتي قواو څخه استفاده وکړي، سفیدار ارګ ونیسي، سفیدار معنی تخلیه کړي او هلته ولې د یو ټلیفون چې د امریکې د وزارت خارجه سفارت څخه کېږي امنیتي قواوې خپل بېطرفي اعلانوي او بېطرفه پاتې کېږي چې دا په صلح‌آمیز او مذاکراتي ډول باندې د ډاکټر صاحب عبدالله او غني مشکل حل شو. عادل قیاس دغسې یو وضعیت به په ډېر لنډ وخت کې تاسې د طالبانو او د ډاکټر صاحب اشرف غني د منځ کې د اختلاف د حل دپاره به امنیتي قواوې دغسې دریځ ولري لکه د ډاکټر صاحب غني او عبدالله په وخت کې چې اختیار کوي. نو دا اختیارېده ډاکټر صاحب غني په قول باندې نه وای، ډاکټر صاحب غني په شدت غوښتل چې سفیدار ونیسي او ډاکټر صاحب عبدالله ته اجازه ورنکړي چې امسانه د ریاست جمهوري لوړه وکړي. نو دا په دې خاطر چې امریکایانو ونه غوښتل هغه شی عملي شو. صحیح. نو د امریکا د نوې ادارې او د کابل ارتباطات اړیکې به کومې خواته ځي ستاسو په نظر؟ د ولسمشر لومړی مرستیال په خپله تازه مرکه کې وایي چې د ټرمپ ادارې موږ بایپاس کړو، موږ نه په څنګ تیر شو، مستقیم لاړ، طالبانو سره کېناسته، خبرې وکړې، وایي هغوی دومره اس کړه چې اوس نه راکې وځي، ځان ته د سوپر پاور فکر کوي. اوس وایي د ټرمپ د ادارې نه زموږ وایي هیله دا ده چې خپلې ګټې تعریف کړي، د خپلو متحدینو ګټې دلته تعریف کړي، یا ورته دا وایي چې افغان ځواکونه په ټوله سیمه کې که هغه پاکستان دی، د جنوبي اسیا او که مرکزي اسیا او دا ټول ستاسو رښتیني همکاران د ترهګرۍ ضد مبارزه کې وایي همدغه افغان ځواکونه دي، د دوی تر څنګ پاتې شئ. او وایي چې طالبان په 2002 کال کې ستاسو دښمنانو، اوس وایي تاسو دا نشئ بدلوئ، اوس به ورته په هماغه نظر ګورئ چې هغې وخت کې مکاته. نو فکر کوئ امریکا به د دوی دې نظر ته راځي که نه کوم تصمیمونه چې د ټرمپ ادارې نیولي هغه به تر ډیره په ځای پاتې کیږي؟ عمومي دیدګاه د امریکایانو او د امریکایي چارواکو
نظریات د ډاکټر صاحب غني په هکله باندې مثبت نه دي. تاسې دا چې فکر وکړئ چې هر کس چې په امریکا کې ټاکل شوی دی پر وظیفو باندې هغه داسې کس نه دی چې نوی کس اوسي. اما دلته خبره بل رقم ته ده دانش صاحب، دلته خبره بل رقم ته ده. د کابل نه په دغه تیرو ورځو کې چې نوې اداره امریکا کې واک ته رسېدلې دغه خوشبینۍ ډېرې دي. دوی وایي چې هغه باور د کابل او واشنګټن ترمنځ بیرته احیا شوی دی، همکاري بیرته راغلې ده. موږ او تاسو شاهدان یو، راپورونه به دا و چې ډېر وخت ټرمپ له ولسمشر غني سره له خبرو ډډه کوله، نه ورسره غږېده په مسایلو باندې. حتی خلیلزاد هم یو ډول چې ډېر عادي مامور د بهرنیو چارو وزارت برخورد یې داسې د فرمانروایي په شکل و د خلیلزاد. دغه نوې ادارې سره روغتیا اړیکې به لکه څنګه چې دوی ورته تمه لري یا اوس وایي خوشبیني ښیي هماغومره ښې دي که څنګه به کېږي؟ ګوره ما دا تشریح کول چې د امریکا د چارواکو عامه ذهنیت د افغانستان د حکومت په هکله باندې مثبت نه دی. یعنې دا حکومت مثبت نه ګڼي، خپل په وظایفو کې موافق نه ګڼي او دا حکومت د دې وړتیا نه ګڼي چې د ژیلو د کنفرانس هغه هوکړه چې دنیا ورسره کړې د کومکو د دغه حکومت په خدمت کې پرېږدي. دا حکومت ویني چې خپل په منځ کې د ډېرو غټو چالشو سره مخامخ دی. هغه درګیریانې چې په خپله د حکومت په منځ کې دي، د وزیرانو، ریاست جمهوري، د ډاکټر عبدالله او د ده په منځ کې د پارلمان او د اجرایي قوو په منځ کې دا ټول امریکایان څاري. نو په دې لحاظ باندې دا حکومت د بحران یو میراث ګڼي. داسې فکر کوي امریکایان چې دغه سیستم خپله بحرانزا دی. دا د بحران د حل لپاره کلید نه ده، دا هغه څه کلید ده چې بحران خلقوي په افغانستان کې او خپله هم توانمندي د بحران د مدیریت نه لري او دوی توان حتی د یو پایتخت د امنیت توان هم په دوی کې نشته. وخت چې لومړی معاون د پایتخت امنیت ورته سپارل کېږي، تاسو ووینئ چې کوچکترینه بدلون په پایتخت کې نه راځي بغیر د دې نه چې بعضې ګاډي مخته که ګاډي شاته که دا تغیرات نه دي ولې دا چې پایتخت په کوم وضعیت. نو په دې خاطر سره دا اداره نور وړتیا د دې نه لري. دا یو خبره. دوم خبره، امریکا خپل پر سر تصمیم په افغانستان په هکله باندې تنها اوس نه غواړي چې ونیسي. د ناټو مشترکین ټول غواړي چې د امریکا سره هماهنګ په هکله باندې تصمیم ونیسي. نو تاسې په دې باندې د ټولو مملکتونو ډاکټر صاحب غني د ادارې په باندې اوس نه دي او دا د دوحې په تړون کې تغییر او ډېر ژور تغییر غوښتی وای، دوی خلیلزاد د وظیفې نه لرې کوئ او بلکې پر هغه ځای باندې ټاکي. دا مسله باید تاسو ولیدئ. صحیح. ښه نو اوس که راشو دې ته چې دا نوې د ډاکټر صاحب غني د ځای باندې صحیح. نو اوس که راشو دې ته چې وضعیت به کومې خواته ستاسو په نظر په لنډ وخت کې د مې میاشتې نه وړاندې څه تغییراتو تمه کېدی شي، کومې خواته به ځو؟ فکر کوئ د سولې پروسه به بیرته هغه په عامه اصطلاح ټرک ته ولویږي، جریان به پیل شي د خبرو؟ څه به کېږي په لنډ وخت کې؟ تمه څه ده؟ فکر کوئ ستونزې به ډېر شي؟ په طالبانو هم انتقاد دا ده چې نه یوازې دا چې هغه د القاعدې د اړیکو موضوع مطرح کېږي، وایي جنګ جګړې او دې ته هم شدت ورکړی او همدا یو موضوع ده چې امریکایان او متحدین انتقاد کوي تل په طالبانو. په لنډ وخت کې هغه د آینده حکومت ورکې چې د خلیلزاد د ادرس څخه ویشل شوي دي په ټولو سیاسیونو ته چې د افغانستان د آینده حکومت دی. په لنډ وخت کې به د ټولو سیاسیونو څخه نظرخواهي وشي او دا ورکې ټوله بهرني د افغانستان ګاونډي مملکتان ورکړل شوي دي او
د افغانستان نور کسان چې په افغانستان مملکتونو چې داخل دي دا ورکه د هغو سره هم دي نو په لاند وخت کې به دا ورکو باندې تصمیم نیول کیږي هغه تصمیم د افغانستان د آینده حکومت دی او دا تصمیم د طالبانو سره شریک شوی زه امیدواره ودې ته یم او دا په دې باندې یم چې د سولې مذاکرات بیرته پیلیږي اصلي اجنډا ده کور ودان مننه دانش صاحب قدرمن لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه